دا سیکولر طبقې ته بالخصوص یا ډېر لیبرل یا چې یو ته چا ایمان کمزوری وي دې خلکو ته یوه ډېره غټه غلطفهمي راغلې ده. په دې پورې شیخ الاسلام صاحب یوه واقعه ذکر کړې ده ډېره بهترینه. امیش د پورا ترقی د دنیا ہو او د آخرت کامیابی ہو دا په سنت باندې عمل کولے باندې موقوفه دو مسلمان د پورا ای دنیا ترقی د پورا معیار ای کافر د پورا هم مطلب ترقی کړی شي او اصل شي بنیادی کامیابی خو د آخرت هو. شیخ الاسلام صاحب لیکلي دي چې واري داس ورو چې زه په دوزخ تللی و سړي سره مې ډېره بې تکلفي شوه موږ سره په سیټ موږ سړی و نو چې اخوارو کې روړ اخوارو کښې د سړي عام معمول مطابق ټکی یې دا لیکلی دی چې خلک چونکې عادت دی په کینړو سپېشري شي چې موږ به ورته چې حضرت خفه کېږه نه ملګری مې هی په لیارې سفر دی په شیلو سي خوره سنت طریقه دو چې درته و چې دا عملیګونه په څم پام دی په واړې واړې خبره کښې خلک الجوابې سنت دی په شیلو سي وخوره په کینړو سي وخوره په دا سنت کښې تاسې کومه ترقي وکړه دا یورپ دا مغرب دا یهود نه وینې چې په کینړو خواروق ها کوي شاروب ها شیزني ها کیغلي ها مغلي نه دي ذکر کړي خدا ټولې عیاشۍ ها کوي بدعملۍ ها کوي بیا سره ترقي پذیر دي دا مسلمان تاسې کیوں واخنه په دا سنت لګیا یې څه ترقي وکړه نعوذ بالله من ذالک چې به مو ورته وایو چې اوسه کېږه ما خو ته دا راوښایه چې ته کیوں واخنه په کینړو خواروق کوې ته مو ته وښایه چې تو کومه ترقي کړې چې ته په کینړو خواروق کوې او دا مو ته راوښایه چې ته کیوں واخنه دا مغرب پسند یې یهود پسند یې ته دا ټول شبات کوي چې ته د مغرب نه دره متاثر یې تر ته وښایه چې مو سنت پرې ایښي دی یهود لیارې مې اپناو کړي دي دا ترقي مو وکړله په دا وجه سره چې بیا په دا پورې مو دته یو مثال پیش کړه چې په ځانډن وخت کښې چېرې یو سړی و بیا ونه ته ختلی و خو د ونې نه یې د رکیزولې طریقه نه وه بیا ټول خلک پیستلی شه تجویزي نه مشورې وکړې مراکي کلیولې وکړې چې یاره دا سړی څرنګه رکیز کړي خو هېڅ چاته طریقه نه ورتلله مشوره یې په دا وکړه چې میږ مشر دی په پلونکي ځای شي اته ویر شي چې دا سړی د ونې نه څرنګه رکیز کړي چې کله هغې ته ویره راغله د سړي سره یې مشوره وکړله ورته روغی ورته وویل چې دا ستو چې یوه ریسیپټ اوږده ته ور وولې چې په ملا یې بدله کړو سړي ته یې ریسیور ور ووړله چې سړي کله په ملا بدله کړله سړي ته کیز سړي ته وویل چې زور پر وکړې سړی چې رجا کویا کیز ولوی د غټ مغزی عمود شو سړی مړ شه کلیوالې ورته وایي چې الله دې بیړۍ ومړوه مشره ته خو تر بللی وی چې په ډېره هنرمندي په تدبیري سوچ باندې د سړی رکیز شي دا دې څه وکړل دا خو د سړی مړ کوي چې دا ورته وویل چې دغه پیرا وه هسې کیزولی سره چاره وار کیز مې که درته نوری وای پیرا خدای څنګه نو وی چې مو ورته وویل چې هسې تاسې کیمه د یهودې په یا د مغرب یا د سیکولر لیبرل طبقې په لیار کښې په سفر کولی کښې کیم زوی ته تللی یې کیم زوی ته رسېدلی یې اندیا خو لوړلی خو واپس یو که خیر ووایې تاسې سفر داسې وي چې هغه مغزي متاول وي ناکامي وي همیشه د پوره ذلت وي پریشانی وي تباهي وي غرقابي وي یا مسلمان د پورا معیار دا دی مسلمان د پورا بنیاد دا دی چې مسلمان کا کامیابي غواړي کا ترقي غواړي دا د سنت باندې په عمل کول کښې منجوي دا چې میش کیم شای په ځاني باندې امپلیمنټ کوي یا کمپیریزم کوي یا تقابل کوي اخر د یهود سره کوي یهود پورا چلو چا اصول نشته لري دغه پورا څه زمینی او هغه اصول ژوند نشته ځکه چې رسول الله علیه د صحابه کرام زندګی نه خو د لوساسې دی وینځلي امیش د پورا خو هغه رهنما اصول دي مسلمان د پورا خو بنیادی مبادی دي چې زه ترقی مسلمان او ترقی غوړه رسول الله د لیار نه د غیر په لیار شه د مطلب چې مو د رسول الله لیار صحیح اپنا وکړی نه مو د کلمه ویل چې شک دی مو په د ایمان چې به شک دی زه بینګې مسلم کا کامیابی غوړه حضور صلی الله علیه وسلم او د صحابه په طریقې په لیارې باندې شو زه ترقی غوړه دا غلامې زنجیرونه همیشه کیوں وخت نه غوړه ته چولې دي او مسلمان څه ترقی وکړه خیر ته حق ترقی نه وکړه ادعا پورا چې هر قسم سرین هم دا یهود ته ټیټ کړل او دا مغرب ته ټیټ کړل او دا لادینی طبقې ته ټیټ کړل کیم وخت نه مسلمان خوارو ذلیل دی مسلمان همیشه تباہ او برباد دی
او چې کله مسلمون داغه د یهود او دا د اغیار غلامیت سرینا نوی ټیټ اسلام رسی مذهبی ته په غوړک شو سره د ایمانیات اعتقادات او سره د وی ایمانی جذبات مسلمون غریب و خو برادستی و مسلمون مذهبیت و مسلمون معزز و مسلمون ته الله جل شانه هو یو مقام ورکړی و نو دا شی چې میږي سوچ کوي چې یاره مسلمان څه ترقی وکړه سنت په اپناول شي دا سوچ د يهودي کېدای شي د مغرب پسند کېدای شي کافر مشرک کېدای شي د مسلمان نشي کېدای ای مسلمان د پوره دنیا او د آخرت دواړه ترقی بنیاد شرط رسول الله په سنت باندې په عمل کول شي ها دا سوچ کیم کوي چې یاره په سنت کې خیر نشته په سنت کې ترقی نشته د اسلام کې ترقی نشته دا د يهودي سوچتای دا غیر مذهبي سوچ کېدلای شي چې مسلمان سجده نشي کېدلای او مسلمان چې په سوال په زراوي کولی بادشاہي په دا دنیو کړی دو چې يهودي هغه غلا او مغربي هغه غلا او ولاديني هغه غلا دا مسلمانو بادشاہي کړی دو په دا يهودي باندې په دا کافر مشرکین باندې نو په وخت مسلمان بیا دین ته دوه صحیح ورکړی په سنت صحیح پیرا امر نن هغه مسلمان چې دا کامیابی غوړي دوی د سنت پاسدار جوړیږي په سنت باندې عمل کوي نه جوړیږي رب دین پیرار سے وغوړه تا چوي یهود نه متاثر کیږي نه دا غلامي زنجیرونو پرې کوي دا د غیار نه متاثر ولوي پرېږدي صحیح دی انسان اسلام په سانچا شو دون والی بیو د مسلمان ته ترقی ملوي په دنه دوی شي چې یاره یهود ډېر فاینانشلی مضبوط شول ټیکنالوژي مضبوطه شول مولانا محمد شفیع صاحب لیکلي دي چې د په کاروبار شه درویغ هنه یي د دوکا هنه کوي د فراډ هنه کوي چیرې چې یهود په دنیوي امور شه کامیابی ته تللی دی واته اسلامی احکام شمولیت ورسره وي مسلمانان په خپل کاروبار شه درویغزان هدای ملاوت هدای کوي دوکا هدای کوي درویغ هدای کوي چې چیرې مسلمان دا شنه کوي دا مسلمانو وته کامیابی دا مسلمانو وته بلادست او چې یهود چیرې په دې دنیو په کاروباري په دنیوي په ساينسي په ټیکنالوژي لایف شه دته پاورفول دی لدای مطلب دای په کامیابی راوندای واته به د مسلمانې شواوی عادتین اپنا کړی وي اثر دی د کامیابی الله جل شانه الله جل شانه دا مشته په دې عمل وکړو او صحیح د خدای د یهود نه نفرتی جوړ کوی دی د ژوند نه د خدای پاک علاوه مشته د مسلمانۍ د ژوند سره مینر نصیب کو د رسول الله د سنت سره د الله محبت تر نصیب کو او په حقیقت کې د خدای مسلمان جوړ کو وما علينا الا البلاغ